کله به وي نو قرآن کریم کې راځي چې 5 خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. 5 سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه، قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ به په کوم تاریخ به. علما وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي. قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. علما لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې ته هم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ وي. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دا هم ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. اوس تاریخ به څه وي؟ نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام، بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او که جنای ده. دا پته ولګي چې دا الک دی او که جنای ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم. الله وی هیڅ چاته دا علم نشتا چې زه به سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړي وي او ورپېښ بل څه شي. اراده دې کړي چې دفتر ته ځم، په لاره کې دې لاره ووایي. اراده دې کړي وي چې زه ټیکهدارۍ پسې ځم، په لاره کې درته دشمن ناستي ولیدي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم، خیال هم راغی چې دکان ته ځم، نیمې لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اټیک وشو، دکان ته هم نه رسي. روانې چې زه سودا راوړم، आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیضه ولګېده، دستونه الټای پې ولګېد. ایس نفس وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، اس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم. اراده د خیر کړی وي ورپېښ شر شي، اراده یو څه کړی وي ورپېښه بله شي. دا څلورم خبره. وما تدري نفس بأي أرض تموت، پنځمه ده الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې وي، زه به کوم ځای کې مړ کېږم. غریبان خو لا څه کوي، بادشاهان هم په دې قادر نه دي چې مونږ به کوم ځای کې مړ کېږو. علما وایي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با
ټول سرنګون ولاړی. आवाज बहुशी लिमन الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم. بیا به ملایکې आवाज وکړي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ الله دی چې هغه یو دی او داسې په قهر دی. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي. علما وایي چې 50,000 کاله به په دې رنگ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر دا حساب ولګوي. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځو عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناستې ځای به نه دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړ یي. نو داسې به تنگ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص. دا به یوه ورځ د دینور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تانبې غوړېدلې وي
او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسحر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی به کټوای وي، خوټ کېږي به. دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي، دومره د خوف او د یری ورځ به. یوم یجعل الولدان شیبا، چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي. دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیري شي. السماء منفطر به، او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعات څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعه هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. پتنګرمري بیرون کچېږي ګیټ اشرف روډ سره فتح خان ناصر خان کیسر هاوس پیښور ښار. په دغه ورځ باندې به